نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. دا سورة نساء پنځمه سپاره او نهم رکوع شروع کیږي اتمه ختم شوه. فدی کی الله سبحانه وتعالى فرمای الم ترى تاونکت الى الذين خلق طرفتا يزعمون چې داوا کوي دا انهم امنوا چې موږ خو ایمان وروړو بما انزل اليك په هغه کتاب باندې چې تا ته نازل شوی دی وما انزل من قبلك او په هغه کتاب چې ستاره مخکې نازل شوی دی یعنی قرآن باندې او تورات او مخکینو کتابونو باندې یریدون ان یتحاکموا او دا اراده لري غواړي دا چې په معاملاتو کې د فیصلې لپاره رجوع کی ال طاغوت طرف ته یعنی شیطان طرف ته وقد امروا ان يكفروا به او حالان کې دیت دا حکم ورکړی شوی دی چې تاسو انکار وکړئ د طاغوت د مراد د بنی اسرائیل یو عالمو چې هغه طرف ته دا رجوع کوله او الله پاک فرمایي و یرید الشیطان او شیطان خدا اراده لري ايو ذلهم چې تاسو گمراه کی ضلالا بعیدا پلری گمراه کی مو غرزئی دې کې واقعي طرف ته اشاره ده چې د یو منافق او د یو يهودي په خپل منځ کې تنازع راغله او هغه تنازع پارس باندې چې وخو هغه د يهودي حق نو هغه دا سوچ کو چې یاره محمد صلی الله علیه و سلم چې دین هغه حق فیصله کوي لہذا هغه طرف ته بل او شروع وکړو منافق پناه کو هغه وی چې یاره دا کار دی چې تاسو هغه لوی عالم دی هغه طرف ته بل شو د بنی اسرائیل یو عالم هغه لا بل شو او هغه ډیر سخت دشمنو د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره به ډیر سخت دشمنی کوله نو خو هغه په دې باندې مجبور کو چې نه یاره بس راځه ته خو ځان ته مسلمان وې ځکه چې منافق خو په ظاهر کې مسلمان وکړي نفاق خود هغه په زړه کې پټو په ظاهر غوړه را پته نه لګیږي چې دا مسلمان راځي تاسو په دین باندې یاره کوم بس زمان په محمد صلی الله علیه وسلم باندې باور دی خیر دې راځه بس تاسو پیغمبر دې زمان په باور دی نو پناچاره سره چې کوم دی نو دې بیا غسر راو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا هغه خبره واوریده نو فیصله د يهودي په باره کې وشوه دې چې بار وته د دوته یې مړه به دا خبره ماته نه منظور او دا څه چل له کیسه جوړه کا او چې زه تاغه طرف ته راځم عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ طرف ته بلاړ شو
هغه يهودي وته يهودي وته دغه منافق وته منافق وته چې عمر صاحب لبلار شو هغه پس کې دا وی چې دا عمر صاحب چې کوم دا کافرانو ډېر سخت دشمن دي او د يهودو ډېر سخت دشمن دي لہذا اب زما په حق کې فیصله وکړي کله چې دی لاړو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله روته نو يهودي وتاور کیسه بیان کړ چې رب ته فیصله رسول الله سلام وکړه او دیو څنګه نه مني وای چې نه بس راځه غلزو نو عمر فاروق رضی الله تعالی ورته وی رشاله کدا شکار دی ا مسلمان چې په ظاهر کې او منافق هغه ته وای چې رشاله شکار دی رسول الله سلام تاسو فیصله وکوي یاو وای خا کور ته لاړو او بس تورې راو وستا او چې راو وستا کنه او چې خراب نشو راسټه ته والو نو بس هغه د لاړو بس مر شو سړی ملکو يهودي پات شو بس رورا داغه قبيله والا راغون شو قام قبيله والا وی سړی وجلو بي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سړی وجلو رسول الله صلی الله علیه و وسلم لراغه او هغه ته ډېر خبره خشته کچ دا مطلب نو د خیر مطلب او دا هغه خپل اولوی میغولو کنه لا رضان له سمولا په خبرو اترو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر فاروق ته ډېر بدغضب شو په محدثینو دا لیکلي دي چې رسول الله سلام او فرمایل تر دې پورې چې وي زما خدا خیال نو چې عمر به د مسلمان د قتلولو جرأت کوي پدې کې الله سبحانه وتعالى چې کوم دینو دا آیاتونه رولېګل عمر فاروق رضی الله تعالی په سوال جواب کو چې تراشه چې هغه سوره رسیدو را رسید هغه نه مخکې دا وحی نازله شو دا وحی راغی الله پاک فرمایل چې اے تاونه کته هغه کسانو طرف ته الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا چې داوا خدا کوي چې مونږ ایمان راوړې بما انزل الیک پاک کتاب باندې چې پتا باندې نازل شوی دی یعنی قران باندې لیکن د زړه نه مني وما انزل من قبلك او د دین مخکې چې کوم تورات نازل شوی پای باندې زمونږ ایمان دی یعنی زمخ کې يهودي مو اوس په قران باندې ایمان وروړي نو اوس مسلمان شوی ما نو زیات منافقان چې دا په يهوديانو کې دلته کې الله فرمایي چې یریدون ان يتحاكموا او دا اراده لري چې یعنی معاملاتو کې د فیصله د پاره الى طاغوت دی یعنی طاغوت طرف ته داو کی دا کعب بن اشرف د بنی اسرائیل یو عالم او چې ډیر سخت دشمنو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هغه ته بوتلو هغه دروژن اونته مو هغه وی چې مطلب زما حق کی رسول الله صلی الله علیه وسلم وقد امروا ان يكفروا به الان کې هغه ته دا حکم شوی چې تاسو د طاغوت یعنی انکار وکړئ د کافرانو باندې خپل فیصله مکوئ دې ته دا حکم شوی دی ځکه ويريد الشیطان چې شیطانان چې کوم دي دا کافرانو ټول شیطانان دي دوی خدا اراده لري ان يضلهم چې تاسو گمراه کړئ لارینا ضلالا بعیدا او په لري گمراهی کې مو غورځي او بیا چې کله دی تویل شي و اذا قيل له او چې کله ویل شي دیتا تعالوا راشي الى ما انزل الله هغه طرف ته چې کوم هغه کتاب طرف ته چې نازل کړی دی الله پاک و الى الرسول او راشي رسول الله صلی الله علیه و وسلم طرف ته رأيت المنافقين نتبوین دا منافقان یسدون عنك سدودا نو دایب منکیږي ستا دراتلونا یعنی ستا مخه ته دراتلونا به دای په ډیر سختۍ سره منکیږي او نو برازي ځکه ستا مخه نشي کولای ته په انصاف باندې فیصله کې نو دای په دې غبراویږي او پناه حق دی رسول الله پاک فرمایي فكيف اذا اصابتهم مصيبه
بیا څه حیثیت ته دا هغه مصیبت چې ورسېدو دوی ته یو مصیبت بیا څنګه د هغه مصیبت اذا اصابت چې کله دوی ته ورسي مصیبت یو مصیبت بما قدمت ایدیهم په سبب د دوی د لاسونو خپلو د وجنا یعنی دوی چې کوم کار کړی و او کوم حرکت یې وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فیصله باندې دوی فیصله ونه کا نو الله پاک فرمایي چې بما قدمت ایدیهم په وجه د دې چې د دوی کوم لاسونو نه کوم کار شوی دی نو د هغې د وجې نه دوی سره دا کار وشو د ده چې را سټ ووهلی شو د خپل حرکت د وجې نه ووهلی چې د رسول علیه صلات وسلام په فیصله باندې د فیصله ونه منله حالانکې رسول خو د الله د طرف نه دی او بیا الله پاک فرمایي ثم جاءوکا او بیا راځي ستا طرف ته یحلفونا په داسې حالت کې چې قسمونه خوري بالله په الله باندې قسمونه خوري ان اردنا الا احسانا وتوفیقا نو اراده زمونږ د دې خبرې نه مگر د بلایې او په فریقین کې د موافقت دراوستو مونږ او دا دې چې راځي په خپل بیان کې غروغ راشي او دغه شي کنه الله پاک فرمای اولئک الذین دا هغه خلق دي یعلم الله چې پیجن الله پاک دی لرا ما فی قلوبهم او دای په زړونو کې چې سدي هغه ټول رسول الله پاک پیجن فاعرض عنهم نو بذین شمپوشیو کا وعظهم خو خیر دې ته نصیحت کوا وعظ نصیحت او تکوا دا الله نه يروا شاید چې دې دا مرګ نه مخکې توبه او باسي ګوره دلته کې الله پاک سوي دي دې نه دی ویلي چې قتل کټول منافقان خو الله ته پته وکنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قول مو رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته غږ نو کول بجز د یو صحابي نه دلته کې الله پاک ګوره راځي د فارسو فرمایل چې بس تر دینه مخ واړه وا خو خیر د نصیحت او تکوا ولی چې الله پاک څومره مهربان ذات چې شاید چې دای تخپل کوشش کوي چې د مرګ نه مخکې ایمان صحیح کی او نیتونه صحیح کی او توبه او استغفار وباسي توبه وباسي نو الله پاک فرمایل بیا وکلهم او وایدیتا فی انفسهم قولا بلیغا د دې په حق کې داسې خبرې ورته کوا چې د دې په زړونو کې پریوزي وعظ نصیحت ورته ډېر ښکلي وعظ ورته کوا چې دې د زړونو ته اثر واخلي او دې بیا ته صحیح مسلمانان شي ګور الله پاک د قتلولو حکم نه دی ورکړي وې دې ته څه چل کوي وعظ او نصیحت کوي ځکه چې الله سبحانه وتعالى ډېر حکمت والا دی او په موږ تاسو ډېر زیات مهربان دی ادا نه غواړي چې څوک په کفر باندې چم خاتمه وشي ټول مسلمانان شي خورچا الله خو چانس ورکړی دی کنه که الله پاک ټول مسلمانان پیدا کول شو خو هغه مخلوق خو کنه فرشتي نه دي دا الله یو ذره برابر نافرمانی نه کوي ولیکن الله پاک دا انسان چې پیدا کړ د داوم دا دون انعامات چې په ملاوي د ارادي او د نیت د وجه نه مدد ته ملاوي چې د کار نیتو کی او هغه باندې بیا عملو کی اوس الله پاک فرمایي چې وما ارسلنا او نور علی غلی مونږه بر رسول د رسولنا الا ليطاع باذن الله مگر دا چې اطاعت وشي د هغه په حکم د الله سره ګوره دلته سره الله پاک فرمایي چې دا الله په حکم سره د هغه اطاعت وشي نو رسول ځان خبره نه کوي د الله سبحانه وتعالى حکمونه بیانوي خو لیکن الله پاک بیا مو فرمایل چې باذن الله یعنی دا الله چې کوم حکم دی اپ تاسو باندې هغه لاګو کوي نو لہذا تاسو په هغه کې چون چرام کوي هغه چې کوم حکم کوي هغه د الله حکم بس الله په خپل چاته خبره نه حکم نه کوي کنه خپل پیغمبر په ذریعہ باندې تاسو باندې حکمونه نافذوي کاغه د قران حکم دی او کو یعنی دې ته وحی جری ویل شي او وحی خفی هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تراشي او هغه په قران کې راځي ذکر نه خو لیکن هغه هغه فیصله وکي
نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم اره خبره ده وحی خبره ده د الله تر طرف نه ده نو پای باندې دې د دغه نه ډیله کې دونه تاسو پای باندې ایمان وروړي ولو انهم او کچره دای از ظلموا کله چې ظلم کو په خپل ځانونو باندې انفسهم په خپل ځانونو باندې جاءوکا راغله تا فاستغفر الله نو بیا به معافي غوښتي و د الله پاک نه او واستغفر لهم الرسول او بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم بمستاسو د پاره د الله نه معافي غوښتي و الله به معاف کوي انسان کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به تاسو د پاره د مغفرت دعا کړې و او د چا لپاره چې رسول الله سلام د مغفرت دعا وکړي نو هغه قبول شي وي هغه بس بیا داغه بیړه پار وي نو لہذا تاسو ولې داسې نه کول الله پاک اوس ایت دا خطاب فرمایي چې وای تاسو باندې داسې یو واقعیا راغی نو بیا رسول الله سلام راغلی وي چې موږ پر خپل کار باندې اختیمانه یو او موږ الله ته توبه وباسو او تم زموږ لپاره دعا وکړه اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی تابو مت دعا کړی وا لوجد الله تواب الرحیم نو بیا به مونته الله پاک دی توبه قبلون کې او رحم کوون کې کچره دی داسې حرکت کړی وي نو فاستغفروا واستغفر لهم صدق الله العظيم